امام بخاری نقل کرلا کتاب الوصایا کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ولی مدینہ منورہ کی یو سړی و داغی بودیل نو بودیل ابن ابی مریم السہمی مسلمان هغه په شام د سفر لتلو یمن ته وتلو نو یو ځل شام ته روان شو دا مسلمان نو په دغه موقع باندې یو دوه عیسایانو په مدینه منوره کې هغوی هم روان شو هلکه چې په سفر کې ملګری در سره شو خو ښه ده پخواني سفر یې خو ګرانې سفر ځان له سفر چا کولی شو نو د بودیل سره یو سړی ورسره شو هغې د تمیم وی تمیم داری دا عیسائی او بل نو سړی ورسره شو د هغه نوم عدي ابن بدده دا دوه کسان دا شو یو هغه شو لاړه شام ته سفر یې وکړو هلته په شام کې دا بودیل چې مسلمان دا بیمار شو او بیمار شو داسې بیمار شو چې بس پته ورته ولګېده چې مړ کېږم نو دا خپل سامان راواخیستو او دې دوو عیسایانو له ورکو دې دوو عیسایانو له ورکو ویل تاسو به دا زما بچو ته حواله کړئ په دې علاقه کې خو بل مسلمان نشته او تاسو یې خو کم از کم کلیوال خو مې یې نو دا سامان تاسو والئ او په مدینه منوره کې زما بچي دي هغوی ته به دا حواله کړئ او هغه هلته ایسته مړ شو دا کسانو چې دا سامان راواخیستو خپل کارونه یې وکړل نو واپس مدینې ته روان شو په لاره باندې دې دواړو دا سامان کولاو او د سپینو زرو یو جام پکې پروت و چې د پاسه په هغې باندې د سرو زرو نقش و نگار شوی و نو هغه یې دې پټ کړو دې دواړو هغه جام یې پټ کړو قیمتي جام په هغه وخت کې خو سره او سپین زر یو بل ته نږدې و په قیمت کې دا خو اوس ډېر داسې پاسېده راغل نو هغه جامې دې پټ کړو باقي سامان یې راوړو د هغه بودیل بن ابي مریم السهمي رضی الله عنه بچو له ورکړو چې صاحب ستاسو پلار هلته وفات شو او دا سامان هم واخلئ هغه وویل ټیک ده سامان یې ورکړو چې کله دیو دا سامان کولاو کړو په یو ځای کې پکې کاغذ پروت دا دې دواړو ډاکوانو نه ولدلې په کاغذ کې لیکلو چې ګورې ما په دې سامان کې پلانې پلانې شی ایښی دی پوره لیسټ یې جوړ کړی او په دې سامان کې ګورې دا شی دی دا شی دی جام دی پکې کاغذ خو دې ونه ولیدلې بس هلکه ویل په دې کې خو جام نشته لاړه په هغه دواړو کسانو بس په عدي ابن بدده او په تمیم داري بسې لاړه ویل هلکه زمونږ دا سړی چې هلته و نو څه خرڅ مرڅ یې کړی و که نه هغه ویل نه چې لاړو بیمار شو ښه نو چې بیمار شو نو په دې بیمارۍ دوران کې به ځان باندې څه خرچه کړو و که نه ویل نه نه په دې مال یې نه ده کړ ښه نو ویل هغوی خو په دې کې جام لیکلی دی په دې کاغذ کې او په هغه سامان کې نشته څه شو نو بس دی وویل موږ دې نه یو خبر د جام نه موږ نه یو خبر هغوی ویله په کاغذ کې په سامان کې جام دی او په کاغذ کې د هغې تذکره شوې ده او دی ویله موږ د جام نه یو خبر بس نبی علیہ السلام عدالت له مقدمه راله نبی علیہ السلام خبره خو داسې ده زموږ جام دی بس هغې به دې کسانو باندې دعوه وکړه چې دا جام تاسو پټ کړی او هغې وویله ویل موږ د جام نه یو خبر موږ نه دی پټ کړی
دا دوه کسان مدعیان شو دا کوم چې د بودیل وارثانو دیو داوا وکړه پاغه نور باندې داوی به دا وکړه چې تاسو جام پټ کړئ او هغوی مدعا علیهم شو داوا په هغوی باندې وکړه شو ویل مونږه دې نه یو خبر په مجلس قضا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغوی ته ویل په تاسو باندې دې داوا د اقرار کوي کنه کوي هغوی نه مونږ اقرار نه کوو مونږ نه دی پټ کړ طریقه هم دا ده چې څوک بچا داوا وکړي اول باغ بل سړی ته متوجي شي چې ته اقرار کې کنه هغه اقرار کولو نو بیا لانجو ته حاجت نشته هغوی به خپل خبره ټینګ ولاړو نبی علیہ السلام دیو ته ویل قسم ورکوي ویل آو بیا دویمه خبره دا ده چې قاضي به بیا مدعی ته متوجي شي چې قسم ورکې کنه لانجه ختمه که لانجه ختمه ولر نو وس گواهان اصل کې په دې سړی باندې وو چې دا چا داوا کړو چې دیو زمونږ جام پټ کړی نو دا کسان به گواهان پیش کوي دوا او هغه نور دوانه چې ونو هغه ویل مونږ ته نه خبر نو د دیو څخه گواهان نو د دیو خو بلارو غل د مړ شو نو گواهان اوس چرته چې کله گواهان نه نو قسم به نور لراش نو هغه له وزامنو قسم وخوړو القسم په الله چې مونږ د جام نه یو خبر او مونږ نه دی پټ کړ بس مقدمه هغه وګټله هغه دوانو غلو او عدالت خو به دغه مطابق فیصله کوي چې چا دغه برابر دي ته خو به نه ګوري چې یو جاړي او بل خان دی راشه دا کم سړی چې جاړي د دې په باره کې فیصله وکړه عدالت بخبل دغه ته ګوري چې چا سره دلایل برابر دي نو مقدمه دغه دوه کسان وګټله قسم یې وخوړو ویل مونږ نه یو خبره لاړه ختمه شو او مقدمه هغه دوه کسانو وګټله په دغه ځایماني خبره خلاصه شو بیا دا د بخاری حدیث دی بیا ډېر زمانه پس دغه مسلمان چې په شام کې مړو د دې د وارثان وو بچي به یو چر د مکې مکرمې ته تلو ال دې به یو دکان کې هغه جام ولو د سپینو زرو جام په دکان کې پروت دی الله خو زمونږ دغه بشان دی وې پیژان ا دکاندار ته ویل دا چرته والله خو دې مدینه یو دوه کسان ایو نوم عدی ابن بددا او بل تمیمی داری دی ناغوی نمونگ پا 1000 درهم بانی اغسطی مقدمه بیا شروع شو آغا کسان رالو نبی علیہ السلام عدالت دی مقدمه راوڑا چې نبی علیہ السلام دا جام دیو پټ کړی دی او بیا یې مکی مکرمه کې په یو کس باندې خرڅ کړی دی نبی علیہ السلام بیا دا دو کسان راوغوښته عدی ابن بددا او تمیم داری هغوی به د لاره باندې سوچ کوو چې هلکه خبره به څنګه چل کوو چې راله نو خبره یې بدله کړه او دا یې وویله دا شی یې الټه کړو چې هغه مخکې رښتیا نبي علیه السلام رښتیا درته وایو هغه مخکې چې مونږ کومه خبره کړو هغه مونږ هسې دروغ ویلو چې مونږ د جام نه یو خبر پخوانی مقدمه هغه مونږ هسې دروغ ویلو رښتیا بیان درته کوو چې دا جام مونږ د هغې بودیل نه چې په شام کې مړ شوی و د دې خلکو پلار دی مونږ ته په روپو باندې اخیستی دی هلکه مخکې دې داسې ولې نه ویله چې مونږ دې په روپو باندې اخیستی دی ویل مونږ یېرېدو چې مونږ داسې په هغه وخت کې ویل وی چې هلکه مونږ دا د هغه نه په روپو اخیستی دی نو زموږ څه ګواهان نه وو نو خامخا به قسم دیو له راتلی نو دیو خو زموږ نه ګټله لہذا مخکې مونږ داسې بیان ځکه کړی اصل حقیقت دا دی
چې دا جام هغه په موږ باندې په شام کې راخرڅ کړی وس مقدمه بدله شو وس هغوی دعوه وکړه مدعي هغې شو ویل دا جام مونږه اخیستی دی او دلته د بودیل لا بچي چې دي نو دیو باندې دعوه وکړی شوه چې دا مونږ ستاسو د دې سړي نه اخیستی دی او دیو ورته ویل نه تاسو اخیستی نه دی پټ کړی م دی نو اوس به هغوی ګواهان پیش کړي ځکه د هغوی د خبرې نه اوس دعوه جوړه شوه او د څه دعوې وکړه د اخیستلو د شیرا چې دا جام مونږ د هغه نه اخیستی او ښه چې تاسو اخیستی دی دا اوس تاسو دعوه ده ښه ګواهان به پیش کړي هغوی څه ګواهان چېرته دیو قسم وخوړو قسم په الله چې دا تاسو اخیستی نه دی او دا تاسو پټ کړی بس دی پیرله دا مقدمه دیو وګټله چې دیو وګټله نبی علیہ السلام ورته وویل شابه 1000 درهم قیمت ورکړه د هغه دوو کسانو نه د 1000 دینارو د درهمو قیمت واغستو او دیو مقدمه وګټله او دا خبره ختمه شوه او قیمت به دکاندار ته ورکړی او د هغه نه به یا هغه جام اخیستی او یا به یې داسې چل کړی روایت کې دواړو نغښتی چې دا جام یې ورکړو یا قیمت یې ورکړو مغې منځ کې به یې څه کړ نو دا واقعه و خو بیا دا تمیم داري چې ما تاسو ته وویلو د غلا یې چې کړو دا وروسته بیا اسلام یې قبول کړی دی او لوی صحابي دی تمیم داري رضی الله عنه چې وته هغه د دجال حدیث چې نقل کړی دی نبی علیہ السلام زه تللی وم په یو ځای کې سمندر کې یو کښتۍ لاړه هلته یو ځناور ټیخته پې ولاړو دا هغه صحابي دی چې د دجال حدیث یې نقل کړی نو بس خطایي ده الله تعالی ورته معاف کړله نو دی آیاتونو کې دغه واقعې ته اشاره ده دا واقعه الله تعالی ذکر کوي او په طور د قانون ذکر کوي اسی یوازې واقعه نه ذکر کوي قانون هم ذکر کوي چې قسم بچاله ورکي او دوباره بیا سنچل کی او دا قانون هم بګي کې خو دې شو چې یو سړی چاته وصیت کوي وصیت خو یو دای چې زما مال وته دومره واله دغه نه بلکې دلیل د وصیت وسینه مراد دای چې یو سړی ته مال حواله کوي چې دا به زما خپلوانو ته حواله کوي سړی د مرګ راغی او داسې څوک نشته نو بل سړی دی چې حواله کوي دوه کسان به مقرر کړي هغوی ته به ووایي چېرې دا زما مال دی او دا به تاسو زما بچو ته حواله کوي نو اول خو مسلمانان پکار دي که مسلمانان نه نو بیا چې دی نو په سفر په حالت کې کافران هم سړی ګواهان مقرر کولی شي دوه کسان چې تاسو زما وصي شوئ دا مال ما تاسو ته حواله کو او زما بچو ته به دا ورسو دا بیا قانون شو دا دوه کسان مقرر کول برز او لازم نه دي بلکې مستحب طریقه ده نور که سړی مقرر نه کړي څه ګناه به پې نه وي لیکن ښه خبره دا ده چې یو سړی به داسې ځای کې دی چې مال هغه څوک نږدې نشته وارث یې نشته بس بیا به کار دی چې یو دوه کسان مقرر کړي په حالت د حضر کې ما مسلمانان مقرروي او په حالت د سفر کې کافران هم مقرر کولی شي په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې مسلمان نه وي لکه دا دوه عیسایان